سلامونه دعاګانې د هر غزه تور سیږي چرتا چې د اجازه خان आवाज رسی او چرتا چې د مشرق شیشه کتل کیږي امید ده چې د خاصه د ملکان مې د خاصه نه با پندور شانت کې مزيله سارا دی ویورز خیر خرید دي امید ده چې خوشاله به آباد به پروګرام کې مسره عائشہ عارف امید ده تاسو ټول به خیر خیر سي نه برکات ټرانسمیشن کې تاسو ټول ته هر کله و ویورز د پروګرام آغاز کوو د تلاوت کرام پاک نه ناراضي چې د تلاوت کرام پاک نه د خپل پروګرام آغاز وکړو بیا به راځو نور خبرې وترې کوو موږ سره اوسئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک الله خپل کلام تاسو اوریدلو او زموږ پروګرام باقاعدګۍ سره آغاز هم وشو عایشه نن زموږ پروګرام نوید دغونته کې بدل دی बिल्कुल ویورز ته به ووایو چې نن موږ سره ندیم صاحب په پروګرام کې نه وي نشته موږ سره به نن ډاکټر صاحب وي او ډاکټر صاحب هم ډېر زیات په مهمه موضوع باندې باغې سره موږ خبرې ترې کوو نو ستاسو هم که څه سوال پوښتنه وي تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ د ټلیفون په لارې باندې به تاسو سره موږ خبرې ترې کوو 258454 2 دې نه علاوه 03 88 دا زموږ د واتس اپ نمبر دی په دې باندې تاسو موږ ته د واتس اپ په لاره باندې میسج کولی شئ عایشه عموما موږ په روجو کې چې کوم دی اکثره خلک به تاسو وګورئ چې راوایي زما دلته معمولي غونډه کې درد راځي ګردو سایډ ته یا چې کوم دی که نه تاسو شوګر پیشنټس وګورئ نو هغې ته لږ غونډه کې تکلیف زیات وي یا چې کوم دی مختلف حالاتو کې ایون چې نارمل انسان هم وي هغه ته هم لږ غونډه کې معمولي چې ورته کې پنچ فیل کېږي ټپ غونډه کې درد فیل کېږي د هغې بلا مختلف وجوهات کېدی شي خو زمونږ چې یو کامن خبره اصطلاح د هغه وجو بوس کا نو اوس بوس مره دار و مدار دی پکې او دې کې کول څه پکار دي د ټولو شیزونو باندې به اخري موږ خبرې ترې کوو لکه کډني ټرانسپلانټ شو یا د نه علاوه چې کوم د کډني سټون شول کډني کینسر شو یا پروسټیټ شو یا رینل چې کوم فیلر کډني خبرې په دې ټولو باندې به خبرې ترې کوو د لپاره نن موږ سره یو ډېر خوږ مېلمه ډاکټر اختر نواز اورکزی صاحب چې اسوسییټ پروفیسر د یورولوژي دی او د رینل ټرانسپلانټ دی د نه علاوه په انسټیټیوټ اف کډني ډیزیز کې د ټیم اے هیډ هم دی ډېره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو موږ ته خپل مصروفه وخت راکړو ډېر زیاته مننه مهرباني شکریہ څنګه ډاکټر صاحب تاسو خیر خیریت دی الله فضل دی جی بالکل برابر یو ځل بیا شکریہ ادا کوم تاسو ډاکټر صاحب ځکه چې ډېره اهمه موضوع ده او بیا خاص کر پروژو کې مسلې چې کمی دی لګونته کې زیات شي دی حواله سره بالکل جنرال کله تاسو ریویو ورکړئ ډاکټر صاحب وختي موږ یو خبره وکړه نو کاغي باندې تاسو جنرالي خبرې وکړئ بیا ډیټیل سره راځو په کډني سټونز باندې په ټولو شیزونو باندې به ډیټیل سره راځو خو جنرال ریویو که تاسو موږ ویورز ته ورکړئ جی 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 بالکل دا څه دی چې یو خو چونکې د رمضان بختوره میاشت ده نو دې لحاظ سره به زه په دې هغه باندې یو څو خبرې وکړم اور هغې کې ټولو نه ضروري شی دا دی چې اکثر په دې کې ډي هایډریشن چې کم ته د اوبو کمی مونږ ویلی شو د دې امکان زیاتی دې پرې په دې کال خو د الله فضل دی روجې کې موسم ډېر ښه اوس دا یو څو ورځو نه ګرمي زیاته شوې ده نو دې کې د ډیهایډریشن چانس زیاتی نو عام طور باندې هر انسان ته چې کوم لکه اډلټي لوی کسي که هغه زنانه او که هغه سړی نو هغې ته دا پکار ده په 24 غنټو کې کم از کم 12 ګیلاس اوبه چې کم دي چې دا پوره کوي یعنی 3 لیټر اوبه ضروري هغه دای چې د دې انډیکیشن څه دی چې آیا زما بدن کې د اوبو کمی شته که نه او زه ډیهایډریټډ یم که نه زما بدن کې د اوبو مقدار پوره دی که نه هغه یو سمپل طریقه دا ده چې د تشو امتیازو دا رنګ چې کمی دا چې ډېر زیات زیړي یا د دې والیوم ډېر زیات کمی نو هغې نه تاسو ته دا اندازه لګېدی شي چې زما کې ډیهایډریشن شته که نه نو د اوبو استعمال چې کم دی دا ټولو نه مهم او ټولو نه ضروري یو شی دی جی صحیح سر حاجی تاسو سر تاسو د اوبو خبر وکړه که نه بل ما تاسو دا تپوس کول چې لکه د کډني سټونز چې کم دي هغه به لکه ټریټ کېږي څنګه او څه دي پهله موږ ته د دې را پته ولګي ښه جی مونږ ته اکثر مریضان چې کم په او پی ډي کې آؤٹ پیشنټ ته راځي نو هغې چې کله راشي چې جی مونږ ته دلته په دې ځای کې درد دی نو ټولو نه یو کامن هغه زمونږ په عوام کې هم دا دی چې بس دلته درد دي نو هغې ته محسوس کېږي چې یاره دا به د ګردې درد دي چې بیا مونږ فردر د هغې ټیسټونه او انویسټیګیشن الټراساؤنډ وغیره وکړو نو پته ولګي چې بای دا د ملا درد دی نو اویرنس لحاظ سره زمونږ عوام چې کم دي هغې ته پته ده چې بای دلته چې کله درد دي نو دا د ګردې درد کیدی شي دا یو ښه هغه دی
خو ګردې درد چې کمی نو دا کا انسان ناستی کا ولاړی کا ملاستی دا درد به موجودی که فرض کا په ګرځېدو سره دا درد ښه کیږي یا ډیر زیات کېناستو سره درد زیاتیږي یا ښکته کېدو پورته کېدو سره زیاتیږي نو دې نه دا ظاهریږي چې دا کیدای شي چې د ګردې درد نه دا یو خبره دویمه دا ده چې ګردې درد سره زړه خرابېدل هغې سره الټۍ راتلل او هغې نه زیاته ضروري خبره دا چې تشو میتیازو کې بار بار راتلل د میتیازو کې سوځی محسوس کول کله نا کله میتیازو کې وینه یا سوروالی راتلل دا داسې علامات دي چې دې نه انسان ته پته لګېدی شي چې دا کیدی شي چې دا دلته چې کم درد دی دا د ګردې درد دی صحیح سر دې علاوه د که موږ د وجوهاتو پوښتنه وکړو د دې کډني سټونز که نه بعضې خلکو سره ډېر زیات مسکنسپشنز دي چې یاره فار ایگزامپل د اوبو د وجې نه کېږي یا فار ایگزامپل فلانکي یو خوراک د سپیسیفاید خوراک ټارګېټ کړي وي یا دې نه علاوه چې کم دی هغه وایي چې موږ په خوراک کې صحیح سبزیانو کې صحیح صفایي موږ نه کوو نو دې د وجې نه نو که لږ غونډه کې را سره په دې باندې رڼا واچوي ډاکټر صاحب جی بالکل دا هم یو ډېر کامن یعنی یو عام غونته مسکنسپشن یا مس انډرسټینډینګ دی په زمونږ ډاکټرانو ته به پته وي په دې کې داسې دی چې دوه شیزونه ډېر زیات ضروري دي یو دی جینیټک پری ډسپوزیشن جینیټک پری ډسپوزیشن مطلب دا دی چې په جینز کې فیملی کې یو شی را رواني نو د هغې امکان زیاتی دویم شی چې کوم دی هغه انوایرمنټل فیکټرز دي نو چې کله جینیټک پری ډسپوزیشن او ورسره انوایرمنټل فیکټرز دا دواړه رایوځای شي نو د هرې قسم بیماری امکان زیات شي په هغې کې د ګردو د کاڼي والا مسله هم ده زمونږ ریجن کې مونږ سټون بیلټ کې راځو سټون بیلټ مطلب دا دی چې په دې ایریا کې د کاڼي جوړېدو امکان زیات دی او د کاڼو ګردو د کاڼو د مریضان چې کمی دا زیاتی نو دا خبره ده دویمه دا سبزي مونږ وینځلي نه ده هغې کې بیا شګه وه یا هغې کې کاڼی او هغه اوبه مونږ اوسکلې نو دې سره یوزولي د کاڼي څه دغه نشته دی او انوایرمنټل فیکټر کې به زه لکه پری ډسپوزنګ چې کوم جینیټک فیکټرز دي خو انسان نشي چینج کولی د انسان په وس کې نه دي خو چې کوم انوایرمنټل فیکټرز دي هغه دا دي چې لکه څنګه تاسو ته ما وویل چې فرض کا اوبو استعمال کمی نمبر 1 نمبر 2 ستاسو دا خبره به دوباره دهراو کومه چې خوراکونه بعضې خلک لکه داسې دي چې هغه مسلسل خوراکونه کوي یو قسم خوراک کې هم پابندي نشته خو چې هغه میانه روي سره استعمال شي او یو بیلنس ډایټ په هفته کې یو ورځ یو قسم خوراکي بل ورځ بل قسم بل ورځ بل قسم نو هیڅ مسله نه لکه اوس د وریجو چې کوم دی زمونږ په دې عوام کې یو ډېر دغه دی چې به وریجو سره کاڼي کیږي اور اکثر خلک وایي یاره فلاني ځای ته لاړم څنګه مې چې وریجې وخوړې بس ګرده باندې مې درد شو نو هغه داسې نه وریجې هم الله پاک څه مقصد دپاره پیدا کړي دي او د دې ډېر یو اهمیت شته دی په خوراک کې خو دا د چې که فرض که روزانه انسان وریجې خوري نو اف کورس د هغې به بیا هغه انوایرمنټل چې کوم فیکټر وي هغه به پوره کیږي او د کاڼي جوړېدو امکان به ورسره زیاتېږي سر بل ما تاسو ته تاسو کو تاسو د مطلب د روجو د نو څه داسې ډایټ پلان شته چې زموږ چې کوم دا ویروس دی هغه هم دا وګوري چې هغه موږ اپناو کو دی ریسک نه موږ بچ کېدی شو لکه کډني ډیزیزز چې کوم ریسک دی نه موږ بچ کېدی شو جی دې باره کې به زه هغه خپله اولنۍ خبره یو ځل بیا دوهراو کړم چې اوبو استعمال چې کوم دی 24 غنټو کې کم از کم 12 ګیلاس لکه هر 2 غنټو پس یو ګیلاس اوبه چې استعمالیږي نو بیا د خوراک دومره زیات رول پاتې نشي ولې چې یورین چې کمی هغه ډیر زیات کنسنټریټډ نه نو کاغې کې دا خوراک ولا کم اینډ پروډکټس دي که دا موجوده وي نو هغه خپلو کې ملاوېدی نشي دویمه چې کومه امپورټنټ خبره ده هغه دا ده چې کم قسم کاڼی په یو انسان کې به جوړیږي نو دوه کاڼي چې کم دي دوه قسم هغه ډیر زیات کامن دي 80% خواوشا چې کم دي هغه اکزیلیټ والا کاڼي وي کم ته چې زمونږ عوام کیلشیم والا کاڼي وایي بیسیکلی دا کیلشیم کاڼي نه دي دا د اکزیلیټ کاڼي دي چې په کم باندې کیلشیم ډیپوزټ شوی اور دویم چې کم دی 10 نه واخله 12-15% پورې هغه د یوریک ایسډ والا کاڼي نو اکزیلیټ کاڼو د پاره خپل څه داسې ډایټ پلان دی اور د یوریک ایسډ د پاره خپل پلان دی چې هغه مونږ دغه کوو نو اوس که فرض که تاسو وایئ چې یاره ما ته اکزیلیټ والا ډایټ تاسو وښایئ چې که فرض که کم شیزونو کې اکزیلیټ زیات دی
نو هغې کې به ټولو نه اول چې زه کوم شی مینشن کوم هغه به زه فیزي ډرنکس دغه کوم د دې زه کمرشل نومونه چې کوم دي هغه به زه نه اخلم خو لکه کلر ډرنکس چې کوم دي که هغه د تور رنګ دي که هغه د مالټې والا رنګ دی که هغه شین رنګ دی که هغه هر قسم رنګ دی نو دې کې اکزلیټ مقدار ډېر زیات دي دا یوه خبره دویمه دا ډبي والا چې څومره جوسونه دي په دې کې د اکزلیټ مقدار چې کمی دا ډېر زیات دي دې نه علاوه کافي دې نه علاوه چاکلیټ دې کې اکزلیټ مقدار ډېر زیات دي توره چای چې کومه ده هغه په ورځ کې یو کپ نیم انسان استعمال کړي دې نه چې زیاتیږي ترماس یې سر ته ایښی ځان ته نو ترماسونه چې ختمیږي نو هغې کې اکزلیټ ډېر زیات دي دې نه علاوه ډرای فروټس چې کوم دي لکه مونګپلي شو اخروټ شو بادام شو په دې جمعې کې مونږ وینو اکثر خلک ډېر زیات مونږ پلو استعمال کوي نو ذایقې او هغې دپاره خو ټیک ته خو که فرض کا ایز ا پرایمري ډایټ دا استعمال سړی شروع کي نو بیا به اکزلیټ کاڼي جوړېدو امکان زیاتیږي اور دې نه علاوه دا دویم چې کوم یوریک اسید دی نو یوریک اسید په غوښه چې کومه ده که هغه نری غوښه ده که هغه غټه غوښه ده دې نه علاوه دالونه دي لوبیا ده چولې دي دې شیزونو کې یوریک اسید زیاتی خاص کر بیلنس ډایټ پکار دی خاص کر ګردې خوراک او د اینې خوراک دې کې چې کم دی دغه زیات نو که فرض کر روزانه غوښه شي نو هغه به هم بدن دپاره نقصاني او یوریک اسید کاڼي به جوړېږي سر اوورال که موږ د علاج خبرو کو سر نارملی سټون چې کوم دی که هغه خلک ډاکټران اکثر وایي دا تاسو لیبارټري کوي نو هغې نه بعد بیا پته چلېږي چې بھئی دا سپیسیفاید نو دا څه د دې دغه شته سر چې مطلب ډایرکټ پته چلېږي چې یاره بھئی تاسو دا قسم ته خوراک مو کوئ اوس تاسو جنرل خبره وکړه که نه سر چې فیزي ډرنکس شو یا چې کوم دی دا ډبي جوسونه تاسو خبره وکړه که نه یا ډرای فروټس خبره تاسو وکړله نو لیبارټري سره موږ ته څومره پرسنټیج پته لګېږي چې بھئی دا سپیسیفاید همدا خوراک دی ښه جي ښه دې کې هم یو کنسپشن دی موږ ته اکثر مریضان چې اپریشن وکړو کاڼې راوباسو یا اکثر ځان سره مریض کاڼې راوړي چې جی دا ما راوړی دی دا ټیسټ کومه نو په دې کې به زه تاسو ته دا یو ډېره اهم خبره وکړم چې د دې کاڼي په دې ډایګنوزس په تشخیص کې یا مخکې علاج کې به 10-15% به د دې رول دې نه زیات نه دی صحیح اولې چې کاڼې که فرض که تاسو لیبارټري کې ورکوي نو هغه به تاسو ته وښیي چې بھئی دا کیلشیم اکزلیټ دی کنه دا یوریک اسید دی کنه دا امونیم سټون دی کنه دا سیسټین سټون دی دا مختلف قسم خو هغه تاسو ته د دې کاڼي د جوړېدو وجه نه ښیي تاسو ته دا خو وښیي چې کمپوزیشن یې دا دی هغه وجه معلومولو دپاره جی بیا مونږ د میټابولیک ایویلیویشن ورته وایو د مریض 2400 غنټو د تشو امتیازو والا یو ټیسټ دی چې هغې کې مونږ اکزلیټ ګورو هغې کې مونږ سټریټ ګورو کیلشیم ګورو اور یوریک اسید ګورو دا درې څلور شیزونه عام طور باندې ګورو دې نه علاوه که کاڼي کې سیسټین راغلی بیا سیسټین هم په یورین کې ګورو که ایمونیم دغه راغلی نو بیا په میګنیشیم هم پکې ګورو ایمونیم پکې ګورو نو چې د کاڼي ټیسټ او ورسره د تشو امتیازو 24 اورز 24 غنټو والا کم ټیسټ دا رایوځای شي نو هغې نه به بیا مونږ ته اګزیکټلی پته لګي چې بھئی په دې مریض کې دا کاڼی ولې جوړ شوی د هغې محرکات یا وجوهات څه دي نو هغې مطابق بیا پرهیزونه هم شته دي او د هر چې کومه په دې کې څه پیتالوجي راوځي نو د هغې مطابق د هغې خپلې ګولۍ دوایي دا شیزونه هم شته دي صحیح سر ایکسرسایز څومره دغه کوي میټر کوي دا سټونز غورځولو کې یا مطلب سټونز نه راوستو کې سر ایکسرسایز خو جنرلی په هیلث کې چونکې یو هیلدي لایف سټایل والا یو طریقه کار دی نو هغې لحاظ سره به زه دا وایم که فرض کا یو انسان ایکسرسایز کوي نو هغه نه به خوله ځي او هغه به ستړی کېږي نو هغه به بیا فلویډز هم ډېر اخلي نو دا یو فایده کوي دې نه علاوه چې کوم پرټیکولر یا سپیسیفک یا مخصوص قسم ته ایکسرسایز دی هغه اکثر طور باندې مونږ د ګردې چې کوم لاندینۍ حصه ده لکه اپر کیلکس میډل کیلکس او لوور کیلکس چې کوم دی د لوور کیلکس والا چې کوم کاڼی وي نو هغه به جنرلی لاندې نه به ځي ګردې مین ځای ته چې کوم ته مونږ پیلوس وایو او هغې نه پس به بیا یوریټر ته راځي او راپریوځي به نو هغې دپاره مونږ اکثر طور باندې چې مریض دپاره ممکنه وي نو سکپ روپ والا چې کوم هغه رسی والا ایکسرسایز وي نو هغه اکثر مونږ تجویز ورکوو خاص کر چې کوم لیتوټریپسي وکړي او لوور پول کې کاڼې پروتي نو دا یو دغه شته دی چې څومره مریض ریسټ کوي جي دومره مریض دا کاڼې هم ریسټ کوي او دومره د دې پریوتو امکان کمیږي نو د ایکسرسایز خپل یو
رول شته دی د پوره هیلدي لایف سټایل کې هم او د کاڼي پریوتو کې هم جی سر یو څو نور کوېشنز دي د سټونز حواله سره بیا به خیری مونږه کینسر طرف ته اوړو سر یو پروسیجر کیږي سر سټنټ پکې پاس کیږي سر نو هغه باندې کې خبرې کو سر ها کډنی نه دا سټنټ پاس کیږي ما په بلیډر پورې د کوم ځای پورې جی دا جی یو پایپی دا مستقل پایپ نه لکه څنګه پزړه کې سټنټ لګي نو هغه مستقلی ہے نا دا مستقل نه دا مونږ لګ ټایم د پاره د دې چې خپل مقصد پوره شي هغه نه پس بیا لري کو دن پروتي بار نخکاری نه صحیح دا مونږ جی مختلف قسم داسې اپریشن دي چې هغه کې مونږ پاس کو فرض کا کانه را پریوتلې ګردې نه او د ګردې پایپ کې انخته چې کم ته مونږ یوریټر وایو نو کوم لیزر سره لاړ شو او دا کانه مات کو نو هغه کې بیا مونږ دا سټنټ واچو دا مونږ د دې لپاره اچو چې په دې 3-4-5 ورځو یا هفته کې دا کانه چې بکله پریوزی نو د دوران کې ګرده بلاک نشي او مریض ته تباو نشي مریض ته تکلیف دردونه اور الټه داو نشي دین علاوه ګرده کې دن چې کم کانه ای کا هغه مونږه پی سی ان ال اپریشن کو نن سبا ډیر مشهور دی دلته دې طرف نه یو نری غونته پنسل عمره یو سورې کو او غټ غټ کانی په طریقې باندې وباسو یو ټانکا په مریض کې شاته راځي مریض ته هم ډیر سہولتي نو هغه کې مونږه سټنټ اچو دین علاوه ګرده کې کفرس کا کانه وی 10-12-13 ملي میټر او هغه مونږ اپریشن نه بغیر وایو چې را بهر نه شواګانو سره وو لیتوټریپسي وشي نو هغه نه مخکې هغه سټنټ زکه اچو چې کفرس کا دا ټوټه لاندې ګردې پایپ باندې راځي نو د دوران کې مریض ته تکلیف پیدا کیدی شي نو ځکه مونږ د پروټیکشن لپاره دا سټنټ اچو صحیح ویورز زموږ پروګرام روان دی زموږ چرته وخت ورکوټ بریک نه بس بیا راشو خبرې ترې وکړو مونږ سره اوسې زموږ چرته جی ویورز د دې ټیم کې تاسو هم څه پوښتنې وینئ تاسو مونږ سره د ټلیفون پر باندې راته کولای شئ 258444 2534 د علاوه 03 دا زموږ د واتس اپ نمبر دی نو تاسو موږ کال وکړئ موږ به کال باندې خیر تاسو سره خبرې ترې وکړو زما سوال جی ډاکټر صاحب زما سوال چې کډنی کینسر په اړه کې کنه چې د دې سیمټمز دي او د دې څومره سټیجز دي سټیج 1 سټیج 2 او د دې هغه موږ ته څنګه پته لګي چې موږ ته کډنی کینسر دی خجی دا ډیر یو حساس کونته ټاپک ته او بیماری ده جی اور زه چې خپل شاته دا سلګ شارټ هونته کیریئر به ورته وایم چې ګورم 18-20 سال باندې چې کوم دغه دی نو دې کې مونږ دا وکتل چې جی د ګردې د کینسر دا مقدار چې کم دی وخت سره ورو زیاتیږي هغې کې جی 2-3 خبرې دي هغې کې دا دی چې مخکې به دا سی ټي سکین او الټراساؤنډ دې ته به اپروچ یا رسېدل به دغه چې کوم د عوامو دا به ډېر کم وو نو ځکه به کینسر چې مونږه ډایګنوز کولو د دې به چې کله تشخیص کېدو نو هغه ټایم پورې به دا الریډي سټیج 2 ته 3 ته 4 ته به رسېدلی و اوس خو داسې وي چې مریض راغلی څه بل څه لري معده باندې دردي خېټه کې اساسا نان سپیسیفیک ونته دردي یا څه بل څه مسلې له راغلی او ډاکټر ورته الټراساؤنډ ایډوایز کی نو هغې کې پته ولګي چې بھئی دا خو ګرده کې یو رسولی ده یا کینسر دی هغې بیا مخکې مونږه سی ټي سکین ایم آر آی مختلف ټیسټونه دي هغه وکړو هغې باندې کنفرم شي نو یو خبره خو شته چې مخکې به ایډوانسډ سټیج والا کینسر چې کوم هغه به زمونږه مخې ته راتلو اوس دا دی چې سټیج 1 والا او سټیج 2 والا کینسر چې کوم دی دا زمونږه مخې ته ډیر زیات راځي نو دا یو لحاظ سره خو ښه خبره نه ده ولې چې انسیډنس د دې ډیر زیات شو د کینسر زمونږه په دې علاقه کې خو یو لحاظ سره خم ده چې تشخیص زر وشي او زر علاج وشي نو چې زر علاج وشي بیا د دې تدارک او د دې هغه کیدی شي دا یو خبره دویم جی تاسو چې کوم سوال وکړو چې د دې علامات څه دي نو لکه څنګه تاسو ته ما وویل چې نن سبا په الټراساؤنډ باندې د دې ډایګنوزس زیات نو دې ته موږ خپل ژبه کې انسیډنټولوما وایو مطلب یې دی چې مریض راغلی څه بل څه لري او انسیډنټلی هغې کې اتفاقاً د دې دغه مخې ته راشي نو دا اوس ټولو نه زیات د دې یو تاسو ورته ویلی شئ چې یو قسم ته سمټم جوړ شوی دی انسیډنټولوما دویمه دا ده چې هماغه د درد والا خبرې دي چې مریض ته درد هغې طرف ته کیږي خو ټولو نه زیاته چې کومه الارمنګ یو علامت دی د ګردې کینسر
هغه جی په تشو میتیازو کې بالکل سره وینه راتلل دی چې هغې سره داسې تورې تورې ټوټې بیا وروستو راځي او میتیازو کې وینه راځي. یو مسله په دې کې دا ده چې یو پیرې نیمه وینه راشي، مریض یو لوکل ډاکټر ته یا چرته سټور ته یا چرته لاړ شي او هلته د الټراساونډ ونه شي او هلته لکه د دې دیشي علاج وشي چې وایي تا ته په ګرده کې یا مثانه کې زخم دی او ته د انټي بایوټیک واخله او د دردونو ګولۍ واخله، نو هغې سره څه وشي مریض تکلیف هم ختم شي او میتیازو کې وینه راتلل هم بند شي، نو دا مریض هم بیا بېغمه شي. For the time being. ډاکټر صاحب معذرت غواړو تاسو سره غونډه کې انټرپټ کوو دې ټایم کې موږ سره کال ور دی. جی جی السلام علیکم. کال ډراپ شو، تاسو دوباره ټرای وکړئ. او جی تاسو کنټینیو کړئ. ښه جی. نو دې کې داسې دی چې وقتي طور باندې مریض ته ریلیف میلاو شي، نو هغه واپس خپل په کار روزګار کې مصروف شي، نو یو شپږ اته میاشتې پس هغه ته بیا تکلیف وشي او بیا میتیازو کې وینه راشي، چې کله هغه بیا زموږ طرف ته ریفر شي، زموږ هسپتال ته راشي، هلته هر ځای کې الټراساونډ وشي، ډاکټر صاحب نو پته ولګي چې ډاکټر صاحب نو کال ویټ کړئ ټایم. السلام علیکم جی. السلام جی څوک د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام. جی سر څوک د کوم ځای نه؟ جی دا عبدالله صاحب. عبدالله صاحب څنګه تاسو ښه؟ او جی جان ګانی خیر خیریت دی؟ او ښه جی. جی جی وایي جی جان بھائی کله روټي د دوايي باندې کوم تاسو आवाज کټ کیږي، دا ځای بدل کیږي. کا کوي جان دا ځای بدل کینو आवाज صحیح شي. صحیح دی आवाज کړی. ښه جی. ای جان او جی وایي کنه قربان. اجازه بھائی تاسو ها عبدالله صاحب تاسو دوباره ټرای وکړئ، تاسو आवाज بالکل چې کوم دی کټ کیږي ناراضي. یو بل کار دی. السلام علیکم. زه جی فایزه خبرې کوم سپینه وړی نه. ښه جی ښه څنګه فایزه تاسو ښه خیر خیریت دی؟ ډېره مهرباني جی. ما جی وی چې زما د ماشوم والا د ګردو کې کاڼي و او پی سی ان ال سرجري شوې وه. جی جی. او ډاکټر کامران یې سرجري کړې وه، نو مونږ ډېر زیات مطمئن یو جی کډني سنټر نه. خو زما یو کوېسچن دی جی چې د کاڼي به بیا څنګه نه راځي، لکه صحیح مونږ څنګه دا سټاپ کوی شو؟ صحیح. بل څه پوښتنه لرئ تاسو فایزه میډم؟ نه جی نه، ډېره مهرباني. ښه تhank you so much. ډاکټر صاحب تاسو سره جواب درکړئ. جی 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 بالکل. ډاکټر صاحب د دې جواب کا پهله موږ ورکو چې دا کاڼي بیا موږ څنګه ودرو چې دوباره را نشي. جی بالکل دا دی ډېر ښه سوال مو کړو اور په دې ماشومانو کې کاڼي جوړېدو مطلب دا دی چې لکه وختي څنګه ما تاسو ته خبره وکړه چې دې کې څه جینیټک پری ډسپوزیشن به هم وي. جی ولې چې دومره ماشوم کې چې کله کاڼي جوړیږي نو انوایرمنټل فیکټر خو چې کله رایوځای کېږي نو هغه به ټایم لګي په هغې باندې، نو هغې کې مریضان اکثر مونږ ته په اډلټ هوډ کې راځي، خو چې ماشوم کې راځي که نه جی نو د دې ډېره زیاته ضروري ده چې د دې کاڼي د ہوم ټیسټ وشي او چې کم میټابولیک ایویلیویشن ما خبره وختي وکړه چې د 24 غنټو یو تشو میتیازو والا ټیسټ دی چې هغه دې وکړی شي، نو ایگزیکټ پته به د دې ولګي چې بھئی په دې ماشوم کې د کاڼي جوړېدو وجه څه ده، چې یو ځلې وجه معلومه شي بیا هغې مطابق هغه ته پرهیزونه هم سړی خیلی شي او هغې کې ګولۍ دوایي هم شته. 60 to 70 to 80% زمونږ چې کم مریضانی لکه تاسو ته چې کوم دا ټیسټ خبر وکړه دې کې د دې په یورین کې سیټریټ لیول کې کمی راځي، نو هغه سیټریټ لیول بیا مونږه د مالټو یا د لیمبو یا پوټاشیم سیټریټ والا چې کومې دوایانې دي هغې لحاظ سره بیا هغه لیول د هغې مونږ پوره کړو او هغې کې د کاڼي جوړېدو امکان کم شي. دا یو خبره. دویمه به دې ته زه دا وایم چې د یو ماشوم کې چې کاڼي دغه راغلی و او دومره حد پورې چې بیا دې پی سی ان ال اپریشن وکړو، دې مطلب دا دی چې دا یو میجر کاڼی و، نو د دې ماشوم دا نور رونه خویندې شو او دا فیملی شوه، نو کیدای شي په دې کې څه جینیټک پری ډسپوزیشن وي، نو دې د خامخا په فیملی کې یو کس دا ټیسټ وکړي چې هغې نه د پوره فیملی او د دې بیا پته ولګي. جی صحیح. خاص سره وختي چې کوم زموږ ټاپک روانو هغه کینسر هغې سره اګر کیری کو تاسو چې هغه یو عام کس ته چې ورشي نو غواړي انټي بایوټکس ورکړي، نو شپږو میاشتې پس بیا وینه سټارټ شي. بالکل بالکل.
نو دې کې دی چې بیا چې کله دا لکه امتیازو کې وینه راتلل دا بالکل لایټ نه دی اغستل پکار فورن سپیشلیست سره پکار د چې انسان رابطه وکړي او هغه د بیا خپل ټیسټونه یا په الټراساوند شکل کې یا سی ټي سکین شکل کې چې څنګه هغه سپیشلیست د مریض ته تجویز ورکړي ا دې بیا وکړي نو الله دې وکړي چې هر څه صفا راوځي خدا خبره لایټ نه دی اغستل پکار ولې چې څومره زر تشخیص وشي جی نو دومره زر به علاج وشي او دومره د دې بیماری مکمل ختمېدو امکان به هم زیات شي. سر روټین چیک اپ کې موږ څنګه کولی شو لکه که انسان وي صرف بلډ ته ویټ نه کوم هغه نه پهله زه 3 منث پد یا 4 منث پس چې کوم دی خپل د ګردو چې کوم دی چیک اپ کول غواړم نو هغه څنګه کولی شي؟ نو هغه کې که فرض کوم د ګردې کینسر والا خبره دغه کې واخلو نو ډیر آسان شی دی ایزیلی اویلیبل دی ښه ارزان هم دی چیپ هم دی اور د دې څه نقصان هم نشته لکه نه پکې ریډیشن شته نه څه شته هغه د الټراساوند مونږ دا وایو چې الټراساوند چې کم دی دا د یورولوجیست سترګې دي نو یو مریض سکین کولو دپاره الټراساوند یو ډیر اهم غونته یو ټیسټ دی او ډیر اسانې سره هم کیدی شي څه نقصان هم نشته ټولې په 10-15 منټه ټایم به ولګي نو که فرض که الټراساوند انسان کوي داسې ډیر زر زر خو کولو ضرورت نشته ولې چې هغه بیا ځان ته یو بیماری ده چې دا ډیر زر زر هسپتال چکر لګي او ټیسټونه کوي خو شپږ میاشتو کال کې یو پیرې نیم الټراساوند کول پکار دي نو دې سره ښه په اسانه باندې صحیح مطلب دا موږ خپل ایز روټین چیک اپ کنسیډر کولی شو. جی بالکل جی دا صحیح. سر دې نه علاوه کوم یو کالر دی موږ سره. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ عامر خان د سعود وزیرستان. عامر خان صاحب ساله دی خیر تاسو؟ خیر جی تاسو څنګه برابر؟ خیر خیریت دی صاحب مزاج خیر عامر خان صاحب. عامر خان صاحب خیر شکر دی. تی आवाज دې بند کړه چې خبرې صحیح وشي کنه. خیر بس شکر دی. تاسو څنګه برابر خیر؟ الحمدلله جی تاسو دعاګانې شکر دی. ډاکټر صاحب را سره راغلی دی څه مسله خو نه لري د ګردو د کاڼو حوالې سره؟ بالکل شته د کاڼي. ښه جي کاڼي دي او کاڼي دي او تقریبا 3-4 مهینې مخکې مو الټراساوند کړی و سی ټي سکین مو کړی و. ښه جي ښه. او پاکې چې کوم کاڼي و په دوه سره ګردې کې و یو برایم و بل 11 پوینټ سمثینګ و. ښه او اوس چې الټراساوند وکړه کاڼي وایي چې بس نالۍ یوریټر چې کوم دي دا صفا دي کاڼي نشته پکې. ښه. او مونږ په کوئی شوي هم نه یو چې دا کاڼي لکه څنګه وتی. صحیح. اوس ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو چې لکه کاڼي بله طریقه باندې داسې څه وځي که د سالډ شکل کې راوځي څه داسې پروسس وي؟ ښکلی سوال دی جی بالکل ټیک شوه. عامر صاحب تاسو پروګرام ګوري جواب درکړو. ډاکټر صاحب چېرته مثال کې طور باندې یو ټایم کې زموږ هم دا شان دی چې کډني نه غورځېدلې او لاندې په یوټرس کې چې کوم دی کنه هلته ګیر شوی و نو د دې چې کوم پوښتنه ده ډاکټر صاحب چې موږ ته خو فلم نشو چې دا صحیح صاحب دی خو موږ ټیسټ کړی دی هغه وایي چې نشته. ښه جی ښه داسې دی جی دې کې یو ډېره یو ضروري خبره وکړه چې یو دی ووایي چې 5 ملي میټر کاڼی دی او یو دی 11.5 ملي میټر ووایي نو که فرض که دا 5 ملي میټر کاڼی دی نه پرېوتی نو بله لاره خو شته نه ده همدغه مثانې ته به راځي او مثانې نه به تشو میتیازو لاره باندې دا په تشو میتیازو کې پرېوځي. جی سر. نو که 5 ملي میټر او هغې باندې دی نه پوه شوي خو هغه خبره خو سمجھ کې راځي. جی جی. خو که فرض که 11.5 ملي میټر کاڼی وي نو هغه پرېوتو کې به هم لږ تکلیف ورکوي. صحیح. د هغې پرېوتو امکان به هم زه وایم چې 10-15-20% نه زیات به نه وي ولې چې دا کاڼی ډېر زیات غټ دی. اور دینه علاوه که د دې سایز کاڼی وي د هغې بیا تشو میتیازو لاره کې انخطو او د میتیازو بندېدو به هم ډېره زیاته خطره وي. صحیح. نو دا 2-3 خبرې که دې سره شوي خو بیا به موږ هم ومنو چې او کاڼی پرېوتی دی. بله خبره دا ده چې کله کاڼی پرېوځي نو هغه د ګیر چاپیر د ګردې پایپ یعنی یوریټر چې کم دی نو هغې دیوالونه لږ زخمي کړي نو ورسره هغې نه مخکې یا وروستو لږ وینه هم راتلی شي. نو که فرض که دا شیزونه دي نه محسوس کړي او الټراساوند والا دی ته ووایي چې بی کاڼی چې کم دی هغه اوس ختم شوی دی نو په دې باندې به زما لږ غونتې ریزرویشن ځي ولې چې کاڼي دپاره ټولو نه بیا بیسټ چې کم ټیسټ دی هغه CT-KUB ده. CT کډني یوریټر اینډ بلیډر په دې کې څه دوايي موایي نه ورکړی کېږي ایکس رې په شانتې یو CT سکین دی. نو دې کې دا دی چې ټولو نه مینیمم سایز کاڼی چې کم دی هغه 2 ملي میټر دی پک کولی شي. زما به خپله دې ته دا مشوره
چې دی یو سی ټي کې یو بي خامخا وکړي چې ایگزیکټلی پته ولګي چې بھئی کاڼي واقعي پرېوتي دي او که نه چېرته ګرده پایپ کې داسې ځای کې نښتی دی چې هلته په الټراساونډ نشي ښکاره کېدی. صحیح عامر صاحب تاسو خامخا سټډي کې تاسو ته چې کوم دی پته وچلېږي. بهرحال ویورز د ټایم کې مونږ سره شوی دی وخت د بریک نو بریک طرف ته ځو ویورز د بریک نه پس چې کله بیا راشو نور سوالات دي هغه هم کوو مونږ سره اوسئ. ویورز ویلکم بیک هر کله تاسو پروګرام کې دا یو دوه میسیجز راغلي دي و چې اجاز صاحب او عایشه بیبي او ډاکټر صاحب ډېر سلامونه. وعلیکم مهرباني. السلام. دا کډنی سنټر ماشاءالله ډېر ښه هاسپټل دی خو اوس د صفایي معیار او انتظامات ډېر ښه شوي دي. پرایویټ هاسپټل نه هم زیات ښه شوي دي. موږ چې تپوس وکړو چې دا څنګه نو ویل چې دا اډمنسټریشن بدل شوی دی نو دا څه مطلب شو فیاض پیناوړی. ډاکټر صاحب جی ستاسو د هاسپټل سره ریلیټډ یو کوېشن دی جی 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 چې اډمنسټریشن بدل شوی دی نو صفایي نظام بهتر شوی دی. جی جی حالانکه زه که ګورم د تېرو څو کلونو خو ډېر زیات ښه دی ماشاءالله آی کې ډي فیسلیټیز یو هر یو شیز چې کوم دی نو د دې دا سوال دی چې د دې څه مطلب شو چې اډمنسټریشن بدل شوی دی. دا جی داسې دی چې دا لکه څه ځایونه عوام ته چې کوم مخامخ کاري جي هغه هسپتال کې دننه د هغې صفایي د هغې بیډونه څنګه دي بیا هغې باندې بیډ شیټ څنګه پروت دی هغې کې میټرس څنګه دی دا شیزونه هغې ته چونکې ښکاري نو او دا ډېره ښه خبره ده چې هغې دا یو شی نوټ کړی دی او واقعي اډمنسټریشن زمونږ داسې اوس ریسنټلی بدل شو یو څو هفتې کېږي خو خیر صفایي معیار مخکې هم ماشاءالله ښه دا ده چې اوس لږ غونتې زیاته توجه ورکړی کېږي او زمونږ نوی ډایرکټر صاحب چې کوم دی نو هغه ډاکټر کامران صاحب لکه وختي څنګه یو ویور یا کالر هم د هغې نوم واغستو نو هغه پیډیاټک یورولوجسټ دی جي اور ینګ دی انتیوزیاسټک دی انرجیټک دی نو خامخا هغې سره چینجز راځي جي. ٹھیک شو. زما کوېشن دی ډاکټر صاحب نه چې دا کډني چې فیلیر دی د دې سیمټمز څه دي او بل دا د دې حل څه دی؟ جی کډني فیلیر یو ډېر کامن یعنی یو عام غونته بیماری ده او صرف په پاکستان کې نه په پوره دنیا کې د دې انسیډنس ورته ویلی شي دا ورو ورو زیاتیږي لګیا دی اور هغې یو څو مین وجوهات دي د ګردې خرابېدو ټولو نه غټه وجه چې کومه ده هغه ډایبیټیز یعنی شوګر دی ورپسې دویم نمبر بیا هایپرټینشن بلډ پریشر زیاتېدل دي. شوګر زیاتېدو بیا تاسو ته وجوهات پته دي چې وزن زیاتېدل لکه څنګه وختي چې ما تاسو ته ووایي چې یاره دا فیزي ډرنکس دي او دا جوسیز دي لکه مخکې به انسان عام به خوړو اوس به د عام والا ټیټرا پیک والا یو جوس بس کی نو دواړو کې ډېر زیات فرق دی. په هغې کې جي پریزرویټیوز دي په هغې کې جي ریفاینډ شوګر دی هغې کې نور داسې کیمیکلز دي نو دې شیزونو سره ډایبیټیز ډېر زیات کامن شو اور هغې سره بیا د ګردې فیل کېدو امکان او د دې چانس ډېر زیات شو. دې نه علاوه د شوګر او د بلډ پریشر نه علاوه ګردو کاڼې چې کوم دی نو هغه څنګه دې باندې مونږ ډسکشن وکړو دا دریم یو شی دی چې هغې د وجې د ګردې دا فیل کېدل زیاتېږي. بیا علامات د دې څه دي؟ علامات دا دي چې یوریا او کرایټینین د دې زیات شي په د وینه کې نو هغې سره خوراک ته زړه کېدل یعنی اشتها دا ډېره زیاته کمه شي موږ ورته انورکزیا وایو خپل ژبه کې. دې نه علاوه د مریض دا زړه هر وخت خرابي که الټۍ نم کوي په هر څه باندې الټۍ ورځي معمولی سمیل ورشي هغې نه به الټۍ ورځي. دې نه علاوه وزن کمیدل شو دې نه علاوه میتیازو رنګ بدلیدل شو میتیازو مقدار کمیدل شو که بلډ پریشر مخکې زیات و 150/90 و نو چې رینل فیلیر راځي ګردې فیلیر راځي ولې چې د ګردې کار دی بلډ پریشر ریګولیټ کول نو بلډ پریشر به هغه ریګولیټ کولی نه شي نو اوس به بلډ پریشر 200/120 ته رسي نو هغې سره په سترګو باندې دغه راتلل نظر خرابېدل چکر راتلل نو دا مختلف داسې څه علامات دي چې هغې نه پته لګېدی شي چې یاره دې کس ته دې نه علاوه اکثر خلک دغه کوي چې سحر راپاسي نو د سترګو نه ګیر چاپیر چې کومه ایریا ده دې کې پړسوب وي خپو کې پړسوب اکثر خلک محسوس کړي سویلنګ پکې شوی نو دا داسې کامن غونته شیزونه دي چې هغې نه دا پته لګېدی شي چې کیدی شي د ګردو کمزوري راغلي.
صحیح سر ما بل دا تاسو کو د کډنی ټرانسپلانټ په باره کې جی جی د دې علاج او بل دا د کډنی ټرانسپلانټ چې کوم علاج دی دا غي څومره غوي او بعض خلکو چې دی دومره وس او طاقت نه چاهي کډنی ټرانسپلانټ کول شي نو دې نه علاوه څه حل شته د دې کنه جی کڈنی ټرانسپلانټ هر ګردې فیلیر والا مریض ته ضرورت نه په دې ګردې فیلیر چې کم دی دا مونږه ګریډ کړی دی ګریډ 1 2 3 4 5 ګریډ 5 والا چې کم ګردې فیلیر دی هغې ته مونږه اینډ سټیج رینل ډیزیز وایو دا د ګردې فیلیر اخرنی سټیج دی او دې کې به مریض ته د ډایالسس ضرورت راځي د دې مطلب دا دی چې د هغې ګردو چې کم جی ایف آر دی یا د هغې کم فنکشن دی هغه بالکل دومره کم شوی دی چې بالکل د بدن نه چې کم زهریله مواد دی په یوریا او کراتینین او پوټاشیم او دا مختلف چې کم شیزونه دي دا د بدن نه او وینې نه صفا کولی نشي سمپل دغه کې وینه فلټر کولی نشي وینې کې صفایي نشي کولی نو چې هغه وینې کې صفایي نشي کولی نو دا شیزونه په بدن کې ورو 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 جمع کیږي او زیاتیږي دې سره د مریض بیا ورو ورو ساه خرابېدل شروع شي په بدن کې اوبه جمع کېدل شروع شي په سینه کې خاص کر نو هغې سره ساه خرابېدل مریض ته بېهوشي کېدی شي نو چې کله دا علامات راشي د دې مطلب دا چې اوس به دا مریض څه بل څه طریقې سره د دې وینې صفایي کوي او هغې جي دوه لارې دي یا به دی ډایالسس کوي چې کم نن سبا هر سړي ته تقریبا پته ده او هغه د وینې صفایي کول مشین ذریعې سره او یا د هغې نه بهتره چې کومه طریقه ده هغه د کډنی ټرانسپلانټ کول چې بله ګرده راواغستی شي او هغه د دې په بدن کې ولګي او هغه بیا د وینې صفایي شروع کړي ډایالسس نه ټرانسپلانټ ولې بهتر دی په دې باندې پوره دنیا کې تحقیق شوی دی چې کوالټي اف لایف چې کومه ده هغه د دې ټرانسپلانټ والا مریض زیاته بهتره وي د دې ډایالسس په مقابله کې دې نه علاوه ډایالسس چې کوم دی دا یو مشین ډیپینډنٹ مشین هم باندې انحصار لري پروسیجر دی جی معزز سره دا وخت شوی دی او ټوټه باندې کې بریک دا خبر به موږ ډایالسس نه سٹارټ نه دی ماشين نه ډیر مهمه خبر روانه ده کوم تاسو زه ما چرته که څه پوښتنې وي اساس سوالات وي نو ان شاء الله بریک نه پس تاسو موږ سره کولای شئ جی جی ویورز ویلکم بیک زه به تاسو پروګرام کې هر کړی وایو بریک نه مخکې زموږ ډاکټر صاحب سره خبرې تر روانې وي بالکل دا یو څو فیډبیک میسیجز دي دا موږ شامل کو پروګرام کې بالکل ولې چې دا هم ضروری دي وایي چې السلام علیکم اجازه به ډاکټر صاحب لږ تاسو کوي چې دا کډنی سټونز او سمال کنکریشن وینو سر ټریټمنټ کول پکار دي تولا فرام پېښور اوکې السلام اجازه به ډاکټر صاحب نه یو سوال دی چې کډنیز کیر بسنګ کو اوکې سیکنډ سوال چې د یخنۍ کې د اوبو استعمال ډیر کم وي هغه د وجنه ډېرې مسلې جوړې شي نو پلیز ټول کتونکو ته لږ ایکسپلین کې پلیز عمران فرام پېښور اوکې السلام علیکم ډاکټر صاحب د چې ډاکټر صاحب چې دا کم خلکو انفرټیلیټي مسلې وي لایک میل بلاکیج انفرټیلیټي او هغې د پاره ډفرنٹ ډاکټرز آی وی ایف ایډوایس کړي وي آیا د آی وی ایف څومره چانسز دي د سکسسفل کېدو بل کوېشن دا چې آی وی ایف آی سی ایس آی آی یو آی کې د کومې پروسس کې سکسسفل ریشو زیاته ده شمیم ناصر یونیورسټي ټاون سر دا ماته راغونده کې امپورټنټ سوال په دې باندې ښکاري ځکه چې وختي چې کوم دا کیر کولو خبرې وي د سټونز د کډني یا د اوبو استعمال باره کې چې کومې خبرې وي نو دا خو موږ وکړلې دوی چې کوم پوښتنه وه د شمیم ناصر د یونیورسټي روډ نه یونیورسټي ټاون نه د انفرټیلیټي باره کې آی وی ایف به ښه وي یا چې دې باره کې څه رای ورکول غواړئ سر تاسو جی بالکل ډېر ویلډ او ډېر ښه سوال دی کړی دی جی دې باره کې به دې ته زه دا یو خبره وکړم چې دې ته مونږه دا چې آی وی ایف اور ایکسي اور آی یو آی دې چې کوم دا نومونه واغستل دې ته مونږ وایو اسسټډ ریپروډکټیو ټیکنیکس صحیح مطلب په خپل ریپروډکشن نه کیږي نو ته به اسسټ کوي نو اسسټډ ریپروډکټیو ټیکنیکس دي دا او بیا هغې کې دا مختلف قسم ټیکنیکس دي او کیټګریز دي صحیح هر مریض دپاره هر یو ټیکنیک نه دی جی سر هر مریض دپاره خپل ټیکنیک لکه یو مریض دی هغه دپاره به آی یو آی چې هغې ته انټرایوټراین انسیمینیشن ویلی شي یو مریض دپاره به هغه ټیکي صحیح یو بل مریض به هغه دپاره به
ان ویټرو فرټلایزیشن ټیکی یو بل مریض به هغه ته به انټراسایټوپلازمیک سپرم انجکشن چې کمی ایکسی هغه به ټیکی نو لکه دا نه ده چې اوس یو مریض دی هغه ته آی یو آی ضرورت دی او ته وایي چې یاره زه ایکسی طرف ته ځم صحیح ولې چې دا ټول علاجونه چې کم دي دا به د مریض د کنډیشن مطابق او دا فیصله چې کوم وي نو دا به سپیشلیست کوي دا به انډرالوجیست کوي دا به چې کومي دا به یورولوجیست کوي نو دا یو خبره ده نو دا ټول شیزونه هم یو مریض دپاره نه دي هر مریض دپاره خپل خپل طریقه کار دی نو دی ته پکار دا ده چې که فرض که داسې څه مسله وي یا بل چا دپاره دی تپوس کول غواړي یا عام عوامو د معلوماتو دپاره تپوس کول غواړي نو بهتره دا ده چې دی د سپیشلیست سره رابطه وکړي نو هغه به دی مکمل تفصیل سره بیا کوي انشاءالله. آشو کال دی سره جی. हेलो अस्सलाम वालेकुम. السلام علیکم. जी सो खबर कोي د कम زینا जी زه خبرې کوم پیښور حیدرآباد نه جی ایسانور. صحیح شو. ایسانور تاسو څه سوال شته ډاکټر صاحب راغلی د کډنی متعلق تاسو سوال وی. جی ډاکټر صاحب سره خبرې کول غواړم کنه. جی بالکل جی زه واورم. ډاکټر صاحب ما شوګر پرابلم وو جی اور شوګر مې هائی لیول وو بیا ما جی میټابولیک سرجری وکړه کنه. ها جی ها میټابولیک سرجری مې وکړه دا هغه ولا فټ نه غټوالي ولا کنه ما 95 kg وزن وو. اچھا نو هغه وزن کم شو ماشاءالله یو کالو شو مطلب چې هغه شوګر مې کم شوی دی کنه. صحیح. او دا چې هغه باندې هغه چې کم دی دا ګردې باندې افیکټ ګرځولې دی. اچھا نو ما دا هغه الټراساوند مې وکړ یو ګردې سایزم ورکوړو کې شوی دی او کرټینین 3 ته لاړو 3.5 3.2 ته لاړو کنه. حاجی نو اوس علاج مې شروع کړی دی هغه سره کرټینین 1.5 ته راغلی دی کنه. صحیح. خو فنکشنینګ کمزوري شوی دی د لپاره جی پراپر څه علاج طریقه شته که نشته جی هغه وګو. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب تاسو سوال اور جواب درکې تاسو ته. جی بالکل دا خو زیاتره دا سوال چې کوم دی دا د نیفرولوجیست سایډ ته تعلق بلري. زه خو یورولوجیست یم خو جنرالي چونکې دی تاسو کو نو هماغه خبرې دي چې خپل شوګر ډیر زیات خیال ساتئ. لکه څنګه وختي تاسو خبر وکړه چې یاره زه جنرال چیک اپ کې سو کما نو دی ته پکار دا ده چې هر 3 میاشتې پس دی خامخا چیک اپ کوي. که فرض که د دی فیزیشن یعنی نیفرولوجیست دی ته هغې نه هم زر د روټین چیک اپ کولو مشوره ورکوي نو دا به پکار ده چې هغه فالو کړي. هغې وجه دا ده چې وختي هم تاسو ته ما ووایي چې شوګر او بلډ پریشر دا دواړه د ګردو دشمنان دي اور دی مریضانو ته پکار ده چې دی ډیر زیات احتیاط نه کار اخلي چې شوګر کنټرول نه نو د سره تشو امتیازو کې کله شوګر راځي چې 200 نه شوګر د بلډ کې زیات شي د امتیازو کې پراتلو شي نو دا چې کله وزي نو د سره په عام جبه کې به تاسو پوي کما چې په د ګرده کې یو فلټر لګېدلی هغه فلټر د سره خراب شي نو په تشو امتیازو کې پروټین پراتلو شي نو هغه پروټین کله 1+2+3+E نو دی ته پکار ده چې ریګولر هغې سره نیفرولوجیست سره خپل چیک اپ کوي او یورین آري د تشو امتیازو ټیسټ کوي که فرض که هغې کې د دې پروټینز راځي نو ډاکټر صاحب به بیا دې ته ایډوایز کوي چې تاسو اوس د 24 غنټو تشو امتیازو والا ټیسټ وکړئ چې هغې کې پروټین څومره دی او دا بیا یو خاص قسم ته علاج غواړي نو دې ته پکار نه ده چې دی غیر احتیاطي نه کار واخلي پکار ده چې یو نیفرولوجیست سره موږ سره په انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز کې ډېر ښه او مایناز نیفرولوجیست موجود دي هغې سره د دې رابطه وکړي نو هغې سره ځان اټیچ کړي نو ریګولر چیک اپ او ریګولر فالو اپ پکار ده چې وکړي. صحیح سر دا بریک نه مخکې ډایلایسس خبر روانه وه جی ماشین کې دا په خبره سټاک ډایلایسس او د کډنی ټرانسپلانټ خبر روانه تاسو چې سر کوالټي لایف دا ټرانسپلانټ والا ډیر خبياس کمپیر ټو ډایلایسس والا نو جی تاسو سره دا تاسو سره خبره کمپلیټ جی ما ته دغه شو نو هغې کې دا دی که وګورو مونږ دا یا ډایلیسس شو یا ایون ټرانسپلانټ شو لکه دا نارمل لایف غونته خو نه خو لکه مونږ بیا ګورو چې اوس چوایس مونږ سره بل نشته دی نو مونږ به خامخا یو نه یو چوز کوو نو که مونږ چوز کوو نو هغې کې ټرانسپلانټ بیا د ډایلیسس نه زیات بهتر دی. هغې وجه دا ده ما تاسو ته دا خبر هلته کوله چې پوره دنیا کې دې باندې یو ډیټا کلیکټ شوي ده او هغې باندې ډېر ریسرچ شوی دی. په ډایلیسس کې بدایي چې مریض به راځي هسپتال ته دی به هغه ډایلیسس مشین ته انتظار کوي د ته به یو ټایم ورکړی شوی چې دې ټایم ته به ولې چې 24 غنټې هغه مشینونه چلیږي او نور مریضان هم نو دی به خپل نمبر ته انتظار کوي یوازې راتلی نه شي خامخا یو کس نیم به هم ورسره راځي
بیا ډایلیسس د چا 1 غنټه د چا 2 غنټې میکسیمم د چا 3 غنټې چلیږي بیا به دې نه پس د بیا واپس کورته لکه هفته کې کم از کم 2 پیرې به دا روټین چلیږي نو دې سره به دا وي چې اوس تاسو دې روټین ته وګورئ دی به هم د کاره وتی انسان سره به 2 کسان هم نور انګیج ساتلی تلو راتلو باندې به هم خرچه کیږي نو دا چې تاسو د دې ټول دا راجمع کوي نو هغې نه دا بهتره نه ده چې په فیملی کې یو کس قرباني ورکي او دله ګرده ورکي او ټرانسپلانټ وشي او د دې مشین د ژوند نه د خلاص شي نو ځکه دی وایي چې بیا ټرانسپلانټ چې کله د دې وشي نو خپل چې کوم روټین والا کار روزګاري آفس جاب یې فرض کا نو هغه هم د کنټینیو ساتلی شي نو دې لحاظ سره کوالټي اف لایف په ټرانسپلانټ کې دا زیاته بهتري په دې مقابله کې چې ډایلیسس وشي او البته سو پورې چې د مریض ټرانسپلانټ نه شوی عمره پورې پکار ده چې ریګولر خپل ډایلیسس کوي هغه مریضان چې کم باقاعدګي سره او په خپل ټایم باندې ډایلیسس کوي د هغې ریزلټ په ټرانسپلانټ کې هم ښیي د هغه مریضانو مقابله کې چې کم احتیاط نه کوي او په ټایم ډایلیسس نه کوي ډاکټر صاحب تاسو د ټرانسپلانټ خبر وکړه چې فیملی کې یو کس ورکی نو دا یو ګردې باندې یو امید خدای چې سړی یو ګردې نه بغیر چې کم دی دروند کار نشي کولی یا چې کم دی که نه بعضې کارونه دي هغه صحیح طریقې سره نشي نبولی دې خبره کې څومره حقیقت دی او دا راته وایي سر چې دا یو ګرده لکه هغه مطلب څومره پرولانګ به وي آیا دا به هغه نارمل لایف هماغه شانتي مینټین به وساتي که نه هغه فور سپیسیفیک ټایم بینګ وي کال 2 کاله 3 کاله ځکه چې یو کیس و زموږ مخامخ دا شانتي چې یو پیشنټ هغه ټرانسپلانټ هم وکړو خو هغه آلموسټ هغه بخیر کال کې دنه هغې به ډیت شو اچھا جی ښه جی دې کې ستاسو سوال به زه 2 دغه کې واخلم یو ستاسو سوال ډونر سره ریلیټډ دی چې آیا یو ګرده چې د چا نه وباسي نو آیا د هغه ژوند به څنګه وي دویم سوال ستاسو د ریسیپینټ سره چې چاته به ګرده لګي هغې سره ریلیټډ دی ډونر سره ریلیټډ چې کوم سوال دی نو هغه دا دی چې یو ګرده چې کومه ده دا د وینې صفایي دپاره دا کافي ده اور د ګردې فیل کېدو امکان په دې ډونر کې په دې لایف لانګ لکه وروستو به چې کوم د دې ژوند دی نو هغه تقریبا د دې نارمل پاپولیشن برابر دی او موږ سره داسې مریضان هم راځي چې د چا پیدایشي طور باندې یوه ګرده اډو یي نه او یو ګردې باندې هغه ټول ژوند تیر کی نو ډونر ته داسې څه مسله نشته او البته دا چې که فرض کم زخم اپریشن د وجې راځي نو هغې دپاره به دی کم از کم 6 میاشتې به بیا داسې وزن او دروند کار به نه کوي ولې چې هلته هرنیا جوړیږي هغې نه پس هغه خپل نارمل ژوند چې کوي نو هغه تېرولی شي داسې څه پرابلم نشته البته دا ده چې ګردې 2 وې نو که فرض که یو خراب هم و نو د سره بل آپشن و اوس د سره آپشن هم دغه یو دی نو د دې ګردې په کار ده چې د ډېر زیات خیال ساتي د اوبو استعمال خیال ساتي د ډایټ خیال ساتي ډیهایډریشن نه ځان بچ کوي او ریګولر خپل چیک اپ ته کوي لکه څنګه وختي خبره وشوه چې کم از کم 6 میاشتو کې دی خپل یو الټراساوند وغیره کوي چې که خدای مکه داسې څه مسله جوړیږي چې مخکې نه پته لګي دا ستاسو یو سوال شو جی دویم چې کوم ستاسو ریسیپینټ سره ریلیټډ کومه خبره وکړه نو دا د کرونیک رینل فیلیر مریضانی په داسې مریضانو کې په پوره دنیا کې چې کومه ډیټا راغلی ده په دې کې د ګردې د نه زیات اموات کېدو امکان چې کم دی د زړه مختلف وجوهات دي لکه هارټ اټیک هغې ته وشي ایم آی ورته وشي د دې د وجې امکان د عام پاپولیشن نه د کرونیک رینل فیلیر والا مریضانو د امکان پکې زیات دي نو چې کم اموات کېږي هغه دې سره ریلیټډ دي هغه ټرانسپلانټ سره اکثر طور ریلیټډ نه او البته یوه ډیره ضروري خبره چې کومه ما تاسو ته وکړه چې فیملی کې یو کس قرباني ورکړي نو چې فیملی کې قرباني ورکړي دی کې د جینیټکس چې کم دی د جینز ډیر زیات رول دی د امیونټي رول دی نو چې څومره جینیټیکلی دا مریض او دا ډونر خپلو کې نږدې ریلیټډ دي دومره به د دې امیونټي چې کومه وي نو هغه به د خلاف کار زیات نه کوي د دې ریسیپینټ والا نو دا ګرده چې کومه وي جي موږ داسې مریضان هم موږ ته راځي اوس هم فالو اپ له راځي چې د هغې 15 کاله وشو چې هغې ته هغه ګرده لګېدلې ده او د هغې ګرده اوس هم کار کوي نو چې څومره نږدې ریلیټیو وي دومره به د هغې ګردې لایف چې کوم وي هغه به اوږه دي څومره ان ریلیټډ وي څومره هغې کې مس میچز زیات دي دومره به د هغې ګردې بیا ژوند چې کوم وي هغه شارټ وي صحیح ډاکټر صاحب پروسټیټ طرف تک لګ راشو جی جی خبرې ترې خو موږ ډېرې زیاتې وکړې خو دا پروسټیټ حوالې سره لګ راته رڼا واچوي دا خو که انسان لږ غونته کې ډیهایډرېټ هم شي بعض ټایم کې هغه
انسان ته پته شو چې جلن فیل کیږي جی نو لکه تاسو دې باندې موږ سره ډیټیل ته لاړ شئ سر پروسټیټ چې کوم دی نو دا د زنانو نه دا د سړو یو بیماری ده بلکې پروسټیټ یو بیماری نه ده پروسټیټ چې کوم دی دا نارملی په سړو کې موجودي د دې کارونه چې کوم دي نو هغه مردانه مختلف کارونو سره تعلق لري خو بعض خلکو کې تقریبا 50 یا 60% سړو کې د دې د عمر چې کله 45-50 نه په زیاتېدو شي نو دغه پروسټیټ چې کوم دی د دې غټېدو امکان زیات شي چونکې دا یو غوښه غونته ده غدود دی او دا تشو میتیازو لارې نه ګیر چاپیر پروت دی نو دا چې کله غټیږي د سره د تشو میتیازو مختلف قسم مسالې راځي د مثانې په لاره کې تشو میتیازو لاره کې رکاوټ راځي هغې سره مثانه بیا پوره نه خالی کیږي نو داسې مریضانو ته میتیاز زرزرم راځي د شپیم 4-5 پیرې پاسي او میتیازو ته په منډه منډه وځي ځای ته رسول ګراني بیا چې کله هلته ورسي بیا میتیازي کیږي نه او هغې پریشر هم ټیک نه وي تشو میتیازو باندې ډېر ټایم پورې ناست دي نو او بار په مثانه کې ګردو کې د سره دا انفیکشن او زخمونه کیږي نو دا چې کم دی نو دې ته موږ پروسټیټ وایو بیا د دې 2 شکلونه دي یو چې کم دی بیناین پروسټیټک هایپرپلیزیا ده چې کم کینسر نه بغیر والا انلارجمنٹ یا غټېدل دي او دویمه چې کم دی کینسر والا دی نو دا مختلف هغه دي صحیح جی ویورز زموږ روان دي یو بریک طرف ته بریک نه پس بیا راځو خبرې تر کوو موږ سره اوسئ ویلکم بیک اگر تاسو پروګرام کې بریک نه مخکې مونږ خبرې تر روانې وي په پروسټیټ باندې د نه علاوه او کوم وګورو ویورز مخکې به د ګردو حواله سره چې کوم اپریشنونه به کېدلې نو هغه ډېر زیات سختي به وي مشکلې به وي یا ته پیشنټ ته په تکلیف دي نه ډېر زیات نو وخت سره چې کوم نه کنه اډوانسمنت پکې راغلو او بیا اوس ډېر پیشنټس یا ډېر مسایل چې کوم دي هغه په ډے کیس کې یا په غنټو 2-3 غنټو کې چې کوم دی هغه ټیک شي دې باندې لګي ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کوو خو عایشه موږ سره زما په خیال څه یو پیکیج هم دی تاسو بالکل د رمضان حواله سره ها صحیح مطلب یو موږ سره څه یو ریپورت غونډه کې دی بالکل رمضان حواله سره چې کوم خلک چې دی غریبانو د پاره چې دی روزماتي تیاری هغې د پاره موږ ته کولم پکاري داسې بالکل چې یا تاسو خپل په ارد ګرد کې وګورئ نو هغې هم تاسو داسې کولی شئ بالکل یو دا خو ډېر ښکلی اقدام دی او پکار دا چې مونږ لکه څنګه وایو چې په روژو میاشت کې چونکې دا د رحمتونو برکتونو میاشت وي په دې کې پکار دی چې مونږ د یو بل خلکو ډېر زیات خیال وساتو او خاص کر بیا د هغه خلکو چې کوم غریبانان دي او تاسو ګڼئ چې د هغې په روژماتي کې به دسترخوان باندې به د خوراک یا یو به ډش به وي یا به دوه وي نو د هغې خیال چې کوم دی که نه هغه ساتل ضروري پکار وي ولې د روژماتي چې کوم دی که نه خوند په دې کې دی چې 2-3 ډیشز پراته اصلي سړی چې کوم دی کنه ته خوشاله وي چونکې دا یو برکت وي برکت د وجې نه چې راځه بر خپل د روژماتي اهتمام کوم دا اهتمام کول وي نو دا اهتمام چې کله بیا مونږ جنرال پبلک کې کوو نو دې بیا تاسو خپله چې کوم دی کنه ثواب وګورئ چې دې ثواب به څومره زیات وي بله خبرداره ویورز زموږ په معاشره کې اوس هم الحمدلله بعض داسې والنټیرز دي چې هغه د خپل انر سیټسفیکشن دپاره هغه د خپل دلی سیټسفیکشن دپاره ذهني سیټسفیکشن دپاره دغه رنګې والنټیر کارونه کوي لکه مثال کے طور باندې په روژو کې که تاسو وګورئ نو هغې به لګیا وي په هر ماښام کې په روژماتې تیاری دا بلا تفریق یا بلا چې کوم دی که تعطل 10 ورځې چې کوم دی هغې دا دسترخوان په روډونو باندې یا چاته په هسپتالونو کې هغې دا لګوي دا یو ډېر غټ کار وي موږ دا خلک ګورو عایشه چې دا د 1300 کالو نه بلکې مطلب هغه سخته ګرمۍ کې به هم چې کوم وو دغه دسترخوانونه به لګېدل د دې خلکو به چې کوم محنت به کوشش به هغه به همدغه شانتې روانو نو الله دې وکړي چې د دې دا حوصله نور هم دغه شانتې زیاته شي زموږ طرف نه دا یې ورکوټې غونډه کې ټریبیوټ ټو آل دوز والنټیرز چې هغه په دې روژه ماتي کې خاص کر دا اهتمام کوي نو زموږ طرف نه هغې چې کوم دی که نه هغې ته سلام پیش کوو الله مو خوشحاله ساته الله تاسو نور استقامت درکړي الله تاسو نور همت درکړي چې تاسو دغه خپل چې کوم نیک تاسو کاز دی دا تاسو ایکسپینډ کوي نه صرف په یو خاص ځای کې بلکې هغه چې کوم تاسو دومره ایکسپینډ کوي چې په پوره پاکستان کې یا پوره پاکستان نه پوره عالم اسلام ته چې کوم دی تاسو محنت سله چې کوم دی هغه ورسیږي ظاهره خبر ده که تاسو چېرته اټ ا ټایم کې یو کس سره هیلپ وکړئ نو ستاسو په مایند کې به
یو خاص سټیسفیکشن دغه راځي چې یار ما چا هیلپ وکړلو او بالکل کول پکاره مې کوم خپل ارد ګرد وګورو کنه داسې څه کسان به می چې اغیر او جماعتي کې ټیبل بالکل خالی وي نو ایز ا نیبر یا ایز ا هغه کول موږ ته هغه پکار دي چې موږ غیله سواستو یا غیله موږ سم مدد وکړو ځکه چې روزه میاشت هم دغه ده چې په دې باندې چې صبر موږ څنګه صحیح خبر ده ویورز دا وختي ما سټیسفیکشن خبر ورو لټ سي یو کس ته دغه یو کس هیلپ کوي نو دغه مطابق سټیسفیکشن خو هغه چې دا کار ایکسپاند شي نو لسو شلو کسانو ته یا سره ته دا رنګ په اضافه کیږي دغه لیول اف ایکسپیکټیشنز چې کوم دي دغه سټیسفیکشن چې کوم دي هغه نور د شاندي سیوا کیږي راځو ډاکټر صاحب طرف ته ډاکټر صاحب دا خبره نه کړی غديږي د ټایم کې اکثره خلک چې ګلوکوز کمی راشي نو بیا انسان خبرو فایند اوټ کولو کې هم لګوندګي مشکلات وي جی بالکل نو لګوندګي تاسو نه سافت په دې باندې ریمارکس ولو بیا دغه طرف ته راځو چې کوم موږ دغه خبره وکړه دا پروسیجر چې مطلب هغه آسان شو دا د ګلوکوز کم سر دا شې رښتیا خبر دي ډاکټر صاحب دا بالکل رښتیا دي کې خو دا څه دغه نشته د خامخا چې پېشمنی کې تاسو خوراک وکړئ جی اور نو پېشمنی نه پس بیا ډیر زیات ټایم نو خاص کر دے ماسپخین نه پس مازیګر نه پس په وجود کې د اوبو کمیم راغلی ډیهایډریشن هم شوی او ګلوکوز یو خاص لیولي چې تاسو بهر نه اخلئ نو obviously دا غي بیا بدن کې دن نه چې کوم زمونږ لیور دی نه دا نو هغه خپل یو سیستم یو نظام سٹارټ کی نو هغه له سره انرژي پرووایډ کوي او بهر حال لکه خامخا د مازیګر نه پس بیا د اوبو کمیمی او بلډ هم ډیر کنسنټریټډ دي او د نه علاوه ګلوکوز لیول هم ډیر لوی نو هغه سره د ستومانی او د تاسو چې کوم ډاکټر صاحب موږ اورال د خطرناک خبرې مونږ ډېر ډیسکس کړې جی جی چې ګردې فیلیر کینسر خو دې خو خدا راته چې په دې رجوع کې ګردو ته څه فائدہ رسیږي او کنه ډاکټر صاحب لکه مطلب نارمل انسان دا دی روزه یو خو چې مذهب کې کوم خبرې زمونږ په اسلام کې راغلي دي نو هغه زمونږ د فائدې لپاره دي ټوله صحیح نو خامخا دې کې راځي د بدن چې کم دی دې ته لګ ریسټ هم ملاویږي دې ته لګ هر وخت دا مونږه یو نرم قسم ته عادت کړی لکه تاسو وګورئ کنه داسې خلک چې کم هر وخت په ګرمیانو کې په اے سی کې وي نو هغه چې معمولی ګرمي تم ایکسپوز کیږي نو هغه ته تکلیف لګ زیات ملاویږي نو دغه شانته پورا د بدن پورا کال مونږه داسې عادت کړی چې په ټایم باندې خوراک هم ورکو کله نه کله ضرورت نه زیات خوراک هم ورکو هغه سره وزن هم زیاتیږي او په بدن کې فیټ هم زیاتیږي نو دغه لحاظ سره که فرض کا دغه روزه میاشت نو د کې ګردو ته یو خاص قسم لکه تاسو ټریننګ هم ورکړئ نو بالکل د سره فائدہ او وزن هم د سره کم شي شوګر هم د سره کنټرول شي د خلکو بلډ پریشر هم کنټرول شي نو دا شیزونه چې کنټرول کیږي نو د دې ټولو فائدہ پورا بدن ته او سره ګردو ته ملاويږي جی صحیح دا ویورز لپاره ځکه وي چې اسنه ویورز ډېر برداشت لري چې دا ډاکټر صاحب خو دومره خطرناک خبرونه نو بازارو جبړو نسونه بار ډاکټر صاحب با بریک با چې کړه معلوم مونږه خبر وکړه چې پروسیجر چې کوم ځای نه سپاړې زیات ایزي شوی دي سرجریز کوم مخ کې وی نو هغه ډیر زیاتې ټایم کنزیومینګ او بیا پیشنټ ته ډیر زیات په میاشتو تکلیف وو نه سبا ډیر آسان شوی دی خو کال را سره دی ګوري چې څوک دی جی جی هلو السلام علیکم وعلیکم سلام جی څوک خبرې کوي د کم زینا ایسا خبرې کوم ټنګ ها عائشہ څنګه تاسو خیر خیریت دی فیضا زه خو خیر موبایل تاسو څنګه بالکل خیر خیریت روزه په خیر تیریږي خو خیر تیریږي کور کې حالات ښه دي شکر الحمدلله ټانګ کې ګرمي شته که نشته شته ګرمي ها بس بهر ډېر موزه خاص نه چې ډیهایډریشن نشي ښه او ډاکټر صاحب را سره ناست څه پوښتنه خو نه لرئ عایشه ډاکټر صاحب واو په مخ مې دانې دي ښه عایشه تاسو پروګرام ګورئ ډاکټر صاحب ته تپوس کو صحیح ده اختر را روان دي خامخا که نه دانې خو ختمول پکار دي او کنه او بېغمه شي ښه عایشه میډم تاسو پروګرام ګورئ ډاکټر صاحب ته تپوس کوو ښه ډاکټر صاحب جی موږ به کله په ایگزامینیشن هال کې کېناستو یو کوېشن شیټ به چې راکړو نو موږ به وکتل نو موږ به ډایرکټ اواز وکړو چې آوټ اف سلیبس که نه جی جی یا آوټ اف کورس چې کوم دی موږ نه کوېشنز راغلي دي بالکل یو 10 15 20 منټس په هغې کې هم ضایع شول که نه موږ به ټایم ضایع کولو لپاره یو هسې خو لړبازي هم شروع کړه یو نیم کوېشن به و خو دومره خاص به نه و
نو آؤٹ اف سلیبس کوېسچن راولې ډاکټر صاحب نو باقي ستاسو مرضي ده بس دلته بیا داسې دی چې دلته زما هغه خبره زما وس دغلته ختم شي صحیح ډاکټر صاحب بالکل ټیک ده خړر صاحب پروسیجرز باندې خبره کوو کایندلی جی جی اسانتیا راغلي دي کنه جی بالکل داسې دی ګوره جی مخکې به ګرده کې چې کاڼی و زه به تاسو ته ووایم چې ایون د 2015-16 پورې لکه هغې دپاره به مونږ غټ اپریشن کولو 10-12 ټانکې به راتلې او مریض به چې کم و هغه به 2 ورځې خو خوځېدی نه شو جزا به په زوره بیا مونږ د کټ نه راپاسولو او هغه ته به دا هدایات و چې به شپږو میاشتو پورې به وزن کار نه کوي کني دا مسله به نو که هغه تاسو وګورئ اوس دنیا کې په هر شي کې ترقي روانه ده نو دې کې ورسره ترقي روانه ده مونږ د نورو دنیا نه خو لږ غونته شاته یو خو بهرحال سمت چې کم دی هغه زمونږ ټیک دی نو هغې کې مونږ مینیمل ایکسس چې کومه سرجري ده مینیمل ایکسس مطلب دا دی چې که فرض که 10 ټانکې راتلې نو اوس یوې ټانکې ذریعې سره مونږ هغه ځای ته ایکسس کوو نو په هغې کې انډوسکوپک مختلف اپریشن دي دې علاوه نیچرل اورفیس سرجریز دي نو هغه ټول انډوسکوپک کیږي دې نه علاوه زه به چې کوم شی منشن کول غواړم دلته هغه دا دی چې یو څو اپریشن د ګردو داسې دي لکه ګرده فرض که خرابه وي د هغې لرې کول یا د ګردې خوله چې کومه وي هغه پیدایشي طور باندې بنده وي هغې ته مونږ پی یو جې پلویوریټریک جنکشن obstruction وایو د هغې اپریشن دا به ټول چې کوم نو دا به کولاو او غټ اپریشن یې به کېدی د ګردې کینسر لرې د ګرده لرې کولو د هغې اپریشن نو هغه هم نن سبا زمونږ انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز هلته دا فیسیلیټي موجوده ده دا سهولیت شته دی چې هغه هم مونږ 2 یا 3 ټانکو ذریعو سره مینیملی ایکسس وکړو دننه او هغه ګرده دننه نه را دغه کړو او 3 ټانکو ځای باندې لرې کړو نو بجای دا چې مریض ته به 12 ټانکي هغه ته 2 یا 3 ټانکې راشي او په هغې باندې د هغه کار وشي سبا بله ورځ مریض چې کومي هغه خپل کور ته لاړ شي او یو میاشت پس هغه خپل کار روزګار چې هغه هر څومره دروند کار روزګاري هغه جاري ساتلی شي نو دا فیسیلیټي موږ سره په کډنی سنټر یا انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز کې شته نو دا یو ښه دغه دی جی صحیح ده سر عائشہ موږ سره کالر دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کیو د کم زینا میا فاروق شاه د پېښور نه خبرې کوم ښه جی ښه فاروق شاه ستاسو څه سوال شته موږ سره ډاکټر صاحب موجود دی کډنی ریلیټ څه سوال یې ستاسو جی زمونږ ډاکټر صاحب نه دا سوال دی ډاکټر صاحب مونږ مخکې د هومیوپیتھک نه علاج هم کړی او سره د ایلوپیتھک نه هم کړی خو زمونږ د رائټ طرف او لیفټ طرف دواړه کډنی چې کوم ګردې دي نو دې باندې ډېر زیات درد راځي د رات ټایم کې د شپې نایټ ټایم ها تاسو لږ هولډ کې ډاکټر صاحب که څه تپوس تاسو نه کوي که نه ډاکټر صاحب پوښتنه لرئ تاسو دي نه جی دا لکه وختي څنګه ما خبره وکړه که نه نو دا دې کې به یو څو تپوسونه ډېر زیات ضروري آیا د ورځې هم درد دي لکه څنګه دی ووایي چې شپې ټایم کې درد ډېر صحیح دویمه خبره دا ده چې آیا تیز شدید دردی الټی ور سره راځي که نه راځي دا به دویم زما کوېسچن وي دریم به دا وي چې آیا درد په هماغه ځای باندې دی که چېرته لاندې یا خودې خوځي راځي او څلورمه خبره دا ده چې تشو امتیازو کې ور سره څه تکلیف شته که نه نو که فرض که دا شیزونه وي نو دې مطلب دا دی چې دا درد د ګردو درد دی خو که فرض که دا شیزونه ور سره نه وي نو دا بیا مسکولوسکیلټل درد هم کېدی شي نو د دې آسان او جی د دې آسان حل دا دی چې د دې یو پراپر ځای نه الټراساوند او یوریناري وکړي نو هغې نه به موږ ته کلیر پته ولګي چې آیا د دې املا کې څه مسله ده که دا د ګردې تکلیف دی ډاکټر صاحب جی منګه الټراساوند هم کړی خو الټراساوند زما صفا دي 2-3 ځایونو کې مې کړی الخدمت هاسپټل کې مې کړی او اسلام آباد کې مې کړی الشفا کې ها جی صحیح فاروق صاحب جی تاسو پلیز کوېسچن وکړئ جی ما ته وایي سر او تاسو څه خبره کوله خبره کمپلیټ کړئ جی نو سر ما سره د شپې نایټ ټایم کې لږ درد راځي او ورسره چې پروت یم په بیډ کې یا په فوم باندې نو چې اوړم راوړم ډېر زیات تکلیف درد دی لکه ډېر زیات تکلیف صحیح نو فاروق صاحب تاسو که چېرته بیا آیکډي ته راشئ که نه ډاکټر صاحب سره ملاو شي بیا ډاکټر اختر نواز صاحب اورکزۍ تپوس تاسو وکړئ که نه په آیکډي کې نو انشاءالله تاسو بل ته ښه ښکلی ایگزامینیشن وشي صحیح ده اوکې ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني فاروق صاحب زو عائشہ جی بریک دمې طرف ته ځو دمې نه پس ته به ملاوي جی ورز ویلکم بیک اگر تاسو پروګرام کې ډېر مهرباني زموږ پروګرام ګوري تاسو
ډاکټر اختر نواز اورغزي صاحب موږ سره پروګرام کې موجود دی اسوسییټ پروفیسر اف یورولوژي او رینل ټرانسپلانټ د دې علاوه آی کې ډي کې د ټیم اے هیډ هم دی. ډاکټر صاحب وختي مرګري فون کړو نو هغه ته موږ وایو چې تاسو ډاکټر صاحب سره ملاو شئ خو تاسو ټایمینګ کله ونده کې معمولی شانتي وای. ها جی زمونږ د یورولوژي جی سلور ټیمونه دی الته ز ټیم اے کې ما نو زب تاسو تخپل دغه خېما زمونږ د منګل پورز او د جمعې پورز زمونږ آؤٹ پیشنٹ یعنی او پی ڈی وی اور هغه 8 بجې نه واخله تر 1:30-2 بجې پوری وی اور 13 نمبر روم کې ځکه نه مو موږ سره نورم چې ټیم کم ممبران دي نو پدې کې مونږ کینو جی اور بیا پدې کې جی انسټیټیوشن بیسډ پریکټس ته یعنی پرایویټ پریکټس هم زمونږ په هسپتال کې کیږي نو هغه کې د روزو نه علاوه چې کمی ورځي نو 4 بجو نه 8 بجو پورې مونږه په کډنی سنټر کې هفته اتوار باندې چټي او نور ټول ورځ کینو جی. صحیح سر رب شو سر خپل واپس چې کوم زمونږ هغه ټاپکس روانو سرجری حواله سره موږ خبرې ترې کړو چې نن سبا چې کوم پروسیجر ډیر زیات انتهایی آسان شوی دي روان فیوچر کې تاسو څه غواړئ چې دا لکه څنګه چې بهر ملکونو کې په میډیکل کې ترقی روانه ده تاسو څه غواړئ سر چې روان قانوني کې یا فیوچر کې به د کډنی حواله سره خاص کر یا چې کوم د پروسیجر روان دي نن سبا د کې به څومره بدلون راشي؟ بدلون جی دې کې را روان دی سلو صحیح لکه تاسو ته ما وې چې سلو دی زمونږه پیس چې کم دی زمونږه سپیډ خو سمت زمونږه ټیک دی لکه څنګه تاسو ته ما وې چې را اوپن اپریشنونه مونږه انډوسکوپیک او خاص کر لیپروسکوپیک اپریشنو طرف ته راغلو اور اوس کومګه وګورو په کراچۍ کې ایس آی او ټي چې کم دی ساينس انسټیټیوشن اف یورولوژي اینڈ ټرانسپلانټ آغا خان دی نو دا د لحاظ سره خبره کومه چې روبوټک سرجری دنیا کې نن سبا ډیره زیاته کامن ده او سٹارټ شوی ده شروع کې روبوټ ډیر زیات ایکسپنسیو او ډیر زیات هغه به باندې به خرچې ډیر زیات راتلې خو وخت سره لګیا دی ورورو داغه اخراجات کمیږي نو مونږه چونکې دا سه ډیولپینګ ورلد دی او دا سه اکونومیکلی ډیر سترونګ نه یو نو هوپفلی چې څومره د دې قیمتونه او دغه را کمیږي نو مونږه بم ورورو روبوټ طرف ته ځو. روبوټ د پاره ټولو نه اول لیپروسکوپي ضروری یو هغه د چې د سکل باندې پکار د موږ څخه چې موږ خپل ډاکټران اسپیشلی جنرال سرجنان او یورولوژیست او ګاینیکولوژیست دا موږ لیپروسکوپي کې خمسدار ټرین کو چې روبوټ موږ تر راسي چې بیا موږ ته په روبوټ استعمالولو کې ډیره مسله نه نو روبوټ طرف ته خبره روانه ما تاسو یو بل کوېشن کولو مونږ د کډنیز ډسکشن کو بل دا مونږ د کینسر د ټرانسپلانټ د هاي ډسکشن کو بل دا مونږ خپل لایف سټایل کې څنګه چینج راوستو دي شو چې په مونږ په دې باندې زور وروړو چې مونږ ته مخکې څه مشکلات نه نو هغه لایف سټایل مونږ څنګه بدلو او جی لایف سټایل بدلولو د لپاره ټولو نه اول چې کوم دی هغه موټیویشن ډیر زیات ضروری دی چې انسان موټیویټډ وي نو هغه موټیویشن د لپاره ټولو نه اول دا خبره ریالایز کول دي د احساس کول دي چې بای د چې څنګه لایف سټایل زما دی نو دا ټیک نه دی یو پورې چې کله دا خبره مونږ ته احساس وشي نو بیا به مونږ موټیویټډ یو چې اوس دا مونږ بدل کو نو هغه کې ډیره ضروری خبره دا ده چې په ټایم باندې سحر وختي پاسېدل اور هغه نه پس بیا ایکسرسایز کول ضروری نه ده چې خامخا د انسان جیم ته ځي او باډي بلډینګ دی کوي او ویټس دی اوچتي ویټ لفټینګ دی کوي سمپل واک په نیمه غنټه په هفته کې کم از کم 4 ورځې دا په ځان باندې لازمی کو دینه علاوه ما مخکې وې چې لکه ګوره جی په قرآن پاک کې مختلفو ځایونو کې کتا سو ګورې راغلي دي چې انسان وجود چې کم دی دا جوړ شوی د اوبو نه دی نو د اوبو ډیر زیات اهم رول دی په دې کې یو انسان چې کم وزن دی ویټ دی نو د هغې 60% ویټ چې کم دی نو هغه د دې اوبو دی نو په بدن کې د اوبو مقدار ډیر زیات دی نو دا مقدار چې څومره مونږه ښه ساتو نو دومره به مونږه هیلدي یو مونږه به وینم ښیي زمونږ به سکینم ښیي زمونږ به ویښتم ښیي زمونږ به زړم ښیي زمونږ به ګردیم ښیي نو دا هیلدي لایف سټایل دی دې نه علاوه ډایټ باره کې مونږه وختي خبره وکړه چې یو شی هم د نقصان نه دی کم چې نیچرل سیزونه دي سینتھیټک سیزونو خبره زه نه کومه نیچرل سیزونه چې هغې کې وریجې هم دي هغې کې فروټ هم دی هغې کې غوښه هم ده هغې کې چکن هم دی هغې کې هر څه دي نو هغه نیچرل سیزونه مونږه بیلنسډ طریقې سره استعمال کو بیلنس ډایټ مونږه اختیار کو
چې هفته کې یو ورځ غوښه هم خامخا وي، هفته کې یو ورځ 2 ورځ سبزي خامخا وي، هفته کې یو ورځ نیمو وریجې هم خامخا وي. نو دې سره به زمونږ بدن او زمونږ ګردې زمونږ د بدن هر یو ارګن چې کمی هغه به خوشحاله وي او هیلدي به وي. صحیح ډاکټر صاحب ډېر ښکلې خبرې تاسو موږ سره وکړې. ډاکټر صاحب ستاسو د راتګ نه یو جهان مننه انشاءالله کې خیري را روانو وختونو کې که چېرته بیا دغه شانتې نشست موقع میلاو شوه تاسو سره به مسلو مسایلو باندې خبرې ترې کوو او نور به هم که خیري په ډیټیل باندې خبرې ترې کوو. څه ورکوټې پیغام ډاکټر صاحب څه میسج تاسو زموږ ویورز ته ورکول غواړئ د ټایم کې هغه تاسو په سکرین باندې ګوري د ګردو حوالې سره یا هر څه حوالې سره وي تاسو پلیز ورکولی شئ ډاکټر صاحب. زما پیغام چې کوم دی هغه مینه ده او هغه امن دی او محبت دی. خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، د خپل صحت ډېر زیات خیال ساتئ، د خپل ایمان ډېر زیات خیال ساتئ، خپل ځان نه غیر چاپیر چې کم تاسو خلق دي د هغې ډېر زیات خیال ساتئ. کوم ځای کې چې تاسو کار کوئ هلته د خلکو ډېر زیات خیال ساتئ او د خپل ملک چې کوم زمونږ ایسټس دي لکه فرض که زه په هسپتال کې کار کوم د هسپتال یو حصه ده یو پورشن دی نو د هغې زه داسې خیال وساتم لکه خپل کور کې د یو کمرې چې څنګه خیال ساتم، خپل کور کې د خپل ټي وي د خپل فریج او د خپلې صوفې او د خپل پکي چې څومره خیال ساتم دومره پکار ده چې د خپل هسپتال اکوپمنټ هم خیال وساتم، د هسپتال خپل سیټ اپ هم خیال وساتم. دغه شانته هر انسان د زمونږ د معاشره د خپل هر شي داسې خیال وساتي لکه چې د خپل ځان یا د خپل کور خیال ساتي. اور محبت او مینه دا زمونږ پیغام دی دا مخکې چې څومره رسی او نو دومره به انشاءالله مونږ خوشحاله یو ترقی باندې وي. ښکلی پیغام تاسو ورکړو ډاکټر صاحب، تھینک یو سو مچ، ډېره مهرباني. بهرحال ویورز ډاکټر صاحب یو خبره که زه خپل کور کې د ټي وي حفاظت کوم یا د لیټس سے ایئر کنډیشن دی یا چې هر څه دي دغه شان دی که مونږ چې په خپل جاب ځای کې کار ځای کې مونږ د ایسټس خیال ساتو دې سوچ باندې یا دلته که فار ایگزامپل لیټس سے مونږ خپل سټوډیو کیمرا دا مایک دی هیډفون دی یا چې ایکسټرا لایټ لګېدلی دی زه دا آف کړم نو دا چې کوم دی ما خپل کار سره مخلصي وکړه ایمانداري وکړه. نارملي که تاسو وګورئ مخکې خو خیر اوس خو ماشاءالله ویروس ډېر زیات راغلی دی مخکې به چې کوم سرکار کې خلک وو هغه به اکثره غونډه کې لاپرواهي کوله بالکل خو نن سبا شکر الحمدلله عوامو کې اګۍ راله خلکو کې چې کوم احساس راغلو ډېر زیات هغه ډېره مخکې نه خبرو چې موږ وړو خبرې به مو اورېدلې نن سبا که تاسو هم ګورئ که څومره په پولیټیکل ارګنایزیشن کې خلک دي ګورنمنټ ارګنایزیشن کې هغه ټول ینګ دي نو هغه ینګ خلکو سره ماشاءالله احساس شته او چې کوم د فکر او یو سوچ لري او ایز ا والنټیر هم ای کار کوي بالکل معاشره کې دا یو غټه خبره ده داسې خبره ده. بهرحال ویورز نور مسلو مسایلو باندې هم خبرې ترې کوو خو چې کوم ډېره مهمه خبره ده مین خبره ده هغه ډاکټر صاحب چې کړی به نو هغه 12 ګلاسه اوبه دي هغه سکر ډېر زیات ضروري دي چونکې اوبه اصل زموږ صحت دپاره ډېر زیات ضروري وي که هغه زموږ ویښتان شو یا سترګې شو چې کوم هغه ډېر زیات یو سلو پروسس کې روان وي خو فایدې وي خو چېرته چې کوم په کویک رسپانس کې وي یا کویک ایکشن کې موږ ته پته لګېږي نو هغې کې چې کوم زموږ د ګردې دا پوره یو سیسټم دی نو د اوبو خیال ساتل پکار دي. بعضې خلک په دې باندې راغونډه کې ځان ته یو کریډټ ورکولو کوشش کوي چې بلکې تاسو ساتئ که نه بوټل کې تاسو ته اوبه ځان ته اچوئ چې یا څه کار کوئ نو بیا څکئ وختن په وخت نو دا هم یو تاسو کولی شئ. اوس ډېر ښایسته ښایسته بوټل راغلي دي څنګه د لایف سټایل خبرو که چې اوبه پکې پهلنۍ هغه دی چې اوبه تاسو پهلنۍ خپل بیا تاسو خپل د ډایټ طرف ته بیلنس ډایټ طرف ته یا هفته کې یو ځل غوښه وخورئ سبزیانې تاسو داسې خورئ تاسو د پراپر طریقې سره به هغه کوئ. بالکل جی. او بله خبره دا وه چې لکه اوس خو نن سبا ټیکنالوژي هم ډېره زیاته ترقي کړې داسې بوټلې راوځي دي چې هغه تاسو اوبه یا چې کوم تاسو ځان ته شی جوړ کړي هغه ډېر یخ ساتي ډېر ټایم پورې. بهرحال ویورز دا زموږ پروګرام امید ده ستاسو به خوښ وي انشاءالله که خیر ژوند وفا وکړه سیر وفا وکړه سبا به ستاسو خدمت کې ملاقات کېږي. ما ته انجاز خان ته او عایشه عارف ته اجازت ورکوئ دا لویه لمبه باندې